سلامونه ملګرو. سلمان علي آغا د پاکستان T20 کپتان چې کله ډومبنه T20 میچ بایلو نو هغه نه پس سټیټمنټ جاری کړو او چې کله دویم T20 میچ بایلو او هغه نه پس سټیټمنټ جاری کو دوه در سره په دې ویډیو کې شریکوم. تاسو به حیران شئ چې د پاکستان کرکټ بورډ وجده او کسه وجدا چې داسې کلاډیان په ټیم کې شامل دي او بیا کپتانان شوی هم دي. خبره زده شاداب خان هم په دې ویډیو کې تاسو سره لګړې ډیسکس کوم ځکه په دویم T20 میچ کې شاداب خان نو ډراپ شوی چونکه په کار دا و چې شاداب ډراپ کړو ابرار احمد نه ډراپ کړو. ابرار احمد ډراپ کړو خو شاداب خان وایس کپتان دی او وایس کپتان ډراپ کېدل خو د پاکستان د کلاډیانو د پاره ډیره د شرم خبره ده چونکه نور ټیمانو کې وایس کپتان ډراپ کېدل سو دومره غټه خبره نه ده. انډیا ټیم شو د استرالیا شو ای که وایس کپتان ډراپ کړي نو سو دومره غټه شو د خسر مدلیغه د ډومبني T20 نه پسوي چې کله پریس کانفرنس هغه کې وی چې د نیوزیلند د هوم ګراوند د نوې ځکه ایڈوانټیج حاصل دي او نیوزیلند د خپل هوم ګراوند نه ایڈوانټیج حاصل کړو. وکټ کې ایکسترا باونس لکه دله دا پته نه و چې دی وکټ کې ایکسترا باونس ته پړومبني ځلمانه د پاکستان ټیم دغه د تلونه دغه ته کوچ شته نه دغه ته منیجمنت شته چې دای لیول رو رفاس بادران شامل کړي وکټ کې ایکسترا باونس ته خدویم T20 کې ویل چې دام د نیوزیلند هوم ګراوند او نیوزیلند ته په دې باندې زیات ایڈوانټیج حاصل او موږ سره په ټیم کې ینګ کلاډیان دي نو نیوزیلند سره هم په ټیم کې ینګ کلاډیان دي. دا د نیوزیلند فول سټرنث A ټیم نه دا هم د نیوزیلند B ټیم دی. نو دا زمون کپتان صاحب د چې دای تر اوسه پورې کنډیشن ریټ کولز د نکل ډیره د افسوس خبره ده. تاسو هم خپل رائے کمنټ کړئ.